اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې ټول په روغ جوړی. نن مرغلري او هغه حواله سره حاضر یو. زمونږ ډېر خواږه درانه مشران دي او په ژوند کې د هغې ډېرې غټې کارنامې، ډېرې غټې سختې ستونزې کتلي. د هغې حوالې سره نن میچنی شنو غونډو کې ښایسته ګل جي سره ناست یم او هغې د 65 د 71 د جنګ هیرو دي او په هغې کې د هغې نه غازي راغلي دي. که مونږ ورته غازي ووایو نو دې کې څه دغه نشته دی، دغلاپن نشته دی. دواړو جنګو کې ډېر غټ کردار ادا کړی دی. ښایسته ګل ماما څنګه یې؟ ښه بالکل الله فضل دی. صحت هم ښه دی جي؟ زه خو صحت ښه یم، زه خو تاسو ته یم، زه خو ډېر ښه وم. خو دې 2 کاله کې زه فالج والی وم، هغې چې دا ښه شوم. اوس 3 میاشتې مې وشوې زه کټ کې پروت یم. زه به تا ته دا خبره وکړم چې کوم وخت په ما تېر شوی دی نو هغه به تاسو ته بیان کړم او هغې کې به څه دروغ سړی نه وي انشاءالله. انشاءالله. ښایسته ګل ماما دا راته ووایه چې نوکرۍ تاریخ درته یاد دی چې کله نوکر شوي وی؟ ورځ راته یاده ده. ماشاءالله. ته تاریخ څه کې ما ته ورځ یاده ده. ما 83 کال عمر دی. ماشاءالله جي. دا راته ووایه جي چې تاسو برتي په کوم سن کې شوې وه؟ زه 1954 کې برتي شوی یم، 4 میاشتې په 12 تاریخ. ماشاءالله جي ماشاءالله. دغه د په میشنۍ تاڼه باندې. ښه جي. او برتي م په پوج کې وه که په اف سي کې وه؟ څه کې وه؟ ملیشه کې وه. ښه جي. توچي سکاوټ میرانشاه. ښه جي. او د هغې نه بعد ستاسو پوسټینګ په کم ځای باندې پاتې شوی هغه راته ویلې؟ موږ خو د چل شو چې میرانشاه به چا کتلي یا به نه کتلي. ښه جي. دا راته ووایه جي چې د ستاسو د کور نه څومره کسان چې کوم دي ستاسو وروڼو کې تاسو کې دا په سرکاري نوکرۍ باندې وایي جي او څو وروڼه وایي تاسو؟ موږ خو دا ته یم، زه د کور ټول نه کشر یم او زه اوس ورکو دغه انګرېز د ورکو سکول وایي زه ورکوټ یم. انور په سن حیدرآباد کې نوکر شوی و. سن حیدرآباد کې. سن حیدرآباد. او سن حیدرآباد کې او تعویض اعلانې هغه د ډیټ پته ماته نشته دی. هغه زه ډېر رکوټ یم چې دا په کوم سر کې برتي شوی دی او راتلل چې دی ماته معلوم دي. ښه جي. راتلل چې سن 64 کې راغلی دی. 64 کې هغې ریټایرمنټ یې اخیستی. دا ستاسو مشر ورور جي؟ دا انور د تعویض زموږ مشر ورور وسیع انور خان په سن کې نوکر شوی و. هغه لږه نوکري وکړه، کچه شان نوکري وه. هغه بیا لاړ نه شو. ښه جي. هغه بیا لاړ نه شو، به لږه نوکري وکړه او بیا راغی. تاسو په کم جنګ کې پاتې شوي یې، د هغې نه غازي راغلي یې؟ زه خو دلته جنګېدلی یم 2 ځلې او په سن 65 کې خو زمونږ نفري ډېره کمه وه. ښه جي. او چې کوم ځای ته لاړو او زیات ځایونه وکتل، بینکرې مینکرې راکړي، نو زه دا ما نشم تاوانی چې ما داسې کړي دي. ما ډز نه دی کړی، زه نه یم اتلی. موږ پاخه پراتو پاخه او مخکې کپلي زموږ نه پرته وه. مخکې کپلي. ماماجي دا راته ووایه چې 65 کې خو تاسو لاړئ بس په یو مورچه کې موجود وئ. د هغې نه بعد 71 ستاسو په کنټرول کې وه او 71 کې بیا تاسو بساط خود لړۍ هم کړې ده، دغه هم کړی. هغه لږ زموږ د ملګرو ته ووایه چې په هغې کې تاسو څنګه وخت تېر شوی او ملګرو سره به سن 71 جي د بمبر نه لاندې یو ځای و او موږ ټول نفري جمع شو او موږ ته اردي راکوله. ښه جي. موږ ته اردي به بدلوله د بوټانو سره او ما ته د انډیا والا وویل چې په ډزبند ټوله کې چې تاسو ته کومه اردي میلاوېدله تاسو سره موږ موجود وو. زه دا تسلي کوم چې دا یې ما ته هندو ویلي دي. ښه جي. خو ما وایه چې دا پاکستانیان کم دي. د بنګال ګډ بډو نفري بنګال ته تللې وه. موږ ډېره لږه نفري وه. نو موږ ډېره خوشحاله شو چې نفري خو هېڅ هم نه ده. او نو بیا چې دا موږ ته اردي میلاو شوه او موږ سره کشمیریانو او افسران هم سره هغوی ته لارې ګودرې معلومې وې. نو موږ ته چې دی روان شو. چې موږ روان شو نو لاندې جوړه کې سکول یا پوخ کور څه شی و
هغه ته چې ورسېدو نو په دغه وخت کې یو لوی خوړ لوی دن خوړ او په دې کې جهاد راغی او داسې شو یو ډر فایرنګ وکړو دا د تصدیق کوم ښه جي فایرنګ وکړو کور ولګېدو موږ بچ شو ښه جي هلته کور ولګېد په هغه ځای کې وکړو خو داسې به یې کټ کوو را کټ کوو او هغوی کور کې ماشومانان لګېدلي ښه جي د هغې نه بیا چې دی موږ هندوان دغه راسره شو دا کشمیریان ښه جي او موږ روان شو بومبې ته موږ ته علاقه څه معلومه وه افسران ته څه معلومه وه نو موږ چې په لار روان شو نو زه تر ځان صفت نه کوم دا نور په ګوته نه پټېږي ما داسې څه کارونه کوي دي چې اردو کې وایي چې مت ډرو آگے جاؤ فکر مت کرو ماشاءالله نو موږ په دغه باندې چې روان شو نو ما ته دغه وویلې کپتن کمانډر غني رحمان چې دا سړی ډېر بېکاره دی تا نه خو سینیر دی خو دې ټول چارج به ته ستایي ښه جي ماشاءالله پروانه کې ویلي داسې پروانو په پروانه کې دا ټول چارج به ستایي د ټولې کپلۍ ذمهوار به ته او موږ پسې راشن په کچوره اچولی او امنیسونه او ګرنیټونه او سینډر تارونه به خورول او دغه پورې به یې تړل کسان تاسو ولې څو پارلنګه فاصله کې کېنول او د څوکۍ دپاره سیټینګ هم کولو کسان دا موږ تلو د غونډې ته وختلو موږ سره نفري نه وه موږ سره نفري نه وه ما دوه کسان کېنول دوه کسان خو څوک دغه ته هم نه کېنئ دوه کسان ورسې هغه ماښام د لمر په دا ټایم دلته ورسېدو دا ټایم ورسېدو نو په دغه وخت کې نه مورچه ما کولی شوه نه م ګټې راغونډولی شوې او بس موږ دوه کسان کېنول دې میجر ته له ورلم چې بس نفري مې دوه کېنول او بس ته بچه ده او زه لاندې کوږ شوم ډوډۍ بندوبست تاسو له کوم دې خلکو له هغه راشن ما وچ پوډر او چیني مې نیست چې مې خوا دې خوا دا مې تر ورسېدو بیا لاندې راکوږ شوم لاندې ما راکوږ شوم دې میجر ته ما ته ویلې او سودار مې راته ویلې چې وروستیا پار کېږي چې ستا په لنګریانو باندې ډوډۍ پاک کړې تا په لنګریانو ډوډۍ پاک کړې دوی ته پته وه چې سبۍ به ټیک کېږي سهار کې کېږي خو دوی چاته افسران چاته نه وایي تاسو باندې په سن 71 کې چې کله تاسو لاړلئ او تاسو موجود شوئ نو په پاکستان باندې د څه ټایمه اټیک وشولو او چې تاسو باندې اټیک وشولو نو په جنګ کې نو ستاسو څه پوزیشن و ټوله ته خبر راته زه به دا وایم چې څنګه ماښام شو ډوډۍ وخوړل نه شوه نو شپږ کسه رکې پټرو ورته وایي چې علاقه مخکې ګوري چې هندوان کوم ځای کې دي لاره ګودر کومه ده دا کوم طرفه موږ ځو هېڅ علاقه پته نه وه او شپږ کسه یې ژوندي ونیول ویلې انځاب شپږ کسه یې ژوندي ونیول بیا چې دی چې څنګه روسیا پار شو نو دې زه دا وایم چې نوره خبره به نه کوم او پاکستان که غدار نه وي دا ډېر به مخکې شوی وي توپ یې لګېدلی وي هغه ما خو ته وویل چې فکر مه کوه موږ به درته شلینګ کوو یو ډز یې موږ پسې نه دی کړی نو موږ چې دی چې روسیا پار شو نو موږ باندې سخت شلینګ شروع کړو د توپو سخت شلینګ را باندې شروع کړو دا وطن ټول د انډیا طرف نه او داسې دا وطن ټول بس یو څه لمبه وه نښترو ور واغست مورچو په ګټ په ولګېد دا ټوله بس دا وه د دې ځای به دغه ګلاشې د کور نه زیاته مورچه باندې به په پرڼا به روان وي نو په دغه وخت کې چې دی زموږ نه چې دی څومره شهادتونه تاسو نه دغه دوران کې دغه دوران کې زموږ نه د میجر صاحب موږ ته هېڅ پته نه لګي میجر صاحب زموږ نه غایب شوی دی چې دی شتلی دی او که دی نیولی دی ضرور نه ویم میجر صاحب سره ما د شپې خبرې کړي دي وچ راشن مې ورکړی دی ما سره بیا لیدل نه دي کړي نو بیا دا شو یو 5 شپږ کسانو
یو حمدالنامه وای ما سره یو بټي دغه اراندو هغه د غره په لمنه کې په دې من ایستلی و انګ زما ورور مو راغلی و نو هغه چې دی بیا هغه راوړو هم شهید شوی و وکې ده هغه شهید شوی و هغه چې شهید شو کاغذونه ما کاغذونه تیار کړو نو هغه یې کور ته راوړو چې هغه یې کور ته راوړو ګاډ کې اچولی و ټرک کې نو د تره زوی و اکبرعلي نامه یې و کور ته یوسي هغه تره زوی و کاغذونه یې برابر کړه روانو په لار کې اکسیډنټ یې وکړو اکسیډنټ یې وکړو چې اکسیډنټ یې وکړو هغه هم وکړو هم په لاره کې دواړه شوي بیا چې د هېڅ پته نه لګېده هغه کاغذونه خو د مړي کاغذونه خو نو کاغذونه پته نه بلایسا ته راوړو چې بلایسا ته یې راوړو نو هغه بیا ټیلیفونه ملیفونه د اوس هغه کې کاغذونه ترې نامې وي څومره ورځې ستاسو هلته په جنګ کې تېرې شوې وې او تقریبا ستاسو په یاد باندې په 71 کې تاسو سره څومره ملګري شهیدان شوي وو موږ سره ملګري خو دی موږ نه خو دا نور موږ ته هېڅ پته نه لګېږي زه ورونه ویم زه دا ویم چې 18 سره دی 18 سره دی ما د خپلو نه بوټ نه دی ایستلی نم کپړې بدلې کړي نه کپړې نه چې نه لامبلې نه څه وڅه په کور به لاړو اور به بلېده چای به باندې تل کړی به باندې شته خلک به نه و هغه وخت کې سوبهدار غني رحمان ته یو زخمي و ټوپک یې راوړی و ته ایښی و او یو نقشه وه نو هغه یې سوبهدار ته حواله کړې وه خو سوبهدار ته ټیلیفون وشو چې دلي سره او ته دا دواړه پاس راوخېږئ یو وویل دار پرېږدئ زه یې ویلم هغه پرېږدئ او نور یو انسان به پاتې نه شي د دې جنګ نه بعد بیا چې ستاسو کوم ملګري وو د میجر صاحب څه پته ونه لګېده یا د هغې نه بعد پته ولګېده د میجر صاحب هېڅ پته هم نه لګېده شپږ کسه خو هېڅ پته هم نه لګېدله یو پکې مړ شو د دې دغې پورې ما ته پته شته ما سره 18 کسان پاتې شو کشمیریان سره شو او ما ته ویل چې د کشمیریانو پورې هغه دی پر دامنه شوی حاجي صاحب دا راته ووایه چې ستاسو د په جنګ په دوران کې یا د سولې په دوران کې ستاسو د انډیا پوج سره یا د انډیا خلکو سره څومره آمنا سامنا شوې وه او څه مخې ته ستاسو راغلي وو مونږ خو په دا وخت کې مونږ ډېر امن سامني وو او دغه ځای زمونږ ډېره لږ دغه و نو مونږ دغه ځای قبضه کوو ځوانو خو بیا چې دی دا خبره وشوه چې مونږ راکوز شو د غره د لمنې ته راکوز شو او د هغو د غره په سر باندې لاندې چک پوه شو او یو کمپني وه چې زمونږ هغه کمپني ګیره وه انډیا ګیره کړې وه غوښه مخه هېڅ یې نه و لیدلي میر خطبه شاه نامه یې وه خټک دغه ځای کې ستاسو خبره کټ کوم په دغه ځای کې څومره کسان ګیرو ستاسو یو کمپني وه 4 پلټونه میجر هم پکې و سوبهداران هم پکې و نو زمونږ کمپني زمونږ پلټون دا خو مات شو شپږ کسه بندي ونیول یو پکې مړ شو میجر مړ شو پاته نه شو هېڅ پته ونه لګېده زه تا نه خبر نه نو په دغه وخت کې دا سړی چې راولوېده دغه ځای کې زه انچارج وم زه او بینکونو کې ناست و کوټو کې ناست و او اور هم بلا و نو دې سندرې ته وویل چې ډېر سخت شور دی درزار دی ته راوځه د چې هم قتل سړی و د سړی به کله پورته شو او کله به راخلاص شو او چغې به یې ووهلې نو چې زه ځلې میا لار ته ورسېدم هندوان راپسې راغله د انډیا آرمي راپسې راغله او ډېر نږدې و که نه او ډېر نږدې و نو هغوی ورتلو موږ دې اسپایانو ته وویل چې هغه ورختلی دی مالدار ختلی دی هغه یې راکوزوي او تاسو ستانه شئ نو هغه ستانه وکئ نو چې دومره قدر سیر شو لکه دا دی د ګلاب شیر کور نو داسې چې روان شو نو هغوی موږ ته لار کې ناست و د انډیا آرمي تاسو ته ناست زما انتظار یې کاوه د سړي انتظار یې کاوه هغې ته پته وه چې دا زموږ آرمي هغه ته پته وه چې راکوزوي او موږ ته یې راوړي موږ له او هغه هم اولدارو 12 کالونه کړي وه خو د سړی خو نه و تاسو ته غوږ کړی
او نامه یې راځي. د هغه څه نوم و د انډیا د عبدالسینګ. عبدالسینګ. او ها عبدالسینګ نامه یې وه. ښه جي لکه سیکو. او سیکو. او دا بډې والې وړه پکې ولاړو او داسې ورته ولاړو لکه دغه او دا خپه یم ماته ولاړ شم. غوښې ده دا سړی مې چې راوړو نو هغه مې له ورکړو چې هغه مې له ورکړو نو سړو ویلې چې تاسو کې مشر څوک دی. زه به داسې سترګو چې مازدیګر دی او چې داسې غاړه داسې وټپولم او سړی مې له کېښود سړی مې له ورکړو او ما سړی پورته کړی. سړی چې پورته کړ سړو پرېښودم چېرته ویل چیا مو ماته رسکې ما نه چیا موږ نسکو. زه به ته څه ویم خو دې پرې نه ښودم. هغې کې افسران وو افسران راغلو څوک جات ته ځان نه کوي پټې اوټۍ پټې که نه افسران یې خو ما ته تا ته زما دې سترګو اندازې ته زما کتل چې دا څنګه سړی دی او څومره زړهتوب یې وکړو او دا غره سر ته وخوته او سړی راکوز. ښه نو بیا تاسو د انډیا آرمي سره جنګ په دوران کې چې اوس کله چې دې سره بیا اوس کله چې مې سره وسله او ټایم دې سره ټایم یې تر خو لږ ټایم یې تېر کړی ریدم ما څوک نه خبر نه شي. جی په دې کې ستا 2 ورځې تېرې شوې چې 2 ورځې تېرې شوې نو ما پسې میجر ټېلیفون وکړو. ښه جي میجر ټېلیفون راپسې بیا چې پاس راوښایه ښه جي داسې یو لار ډډې تېره لار وه بیا چې ته څنګه ختلی وو ته هندوره کوز کړی وو تا دې ورکړی وو. ماجد ما طرف ته پرېوتی وو علاقه د ما وه دتبند سوله وه هغوی ما ګډبډ بسا شي او ما راکوز کړو او لوار مې کړو. جی دا خبره ده که ته وایې چې نه دا دې بد کړي دي د انسانیت په رشته دغسې ځکه چې هغه مې را پرېښی وې یا مې نه پرېښودې نو ګډبډ به سر شوی وې نو دا خو چې خپل راکوز کړي خپله منې ورکړي او هغوی هغه ځای کې نه ستاسو چې کوم پوجي کله حواله کړلو دغه وشولو ستاسو چې کوم بټیلین ګیرو نو د هغې لپاره د ولدار په حیثیت باندې تاسو څه وکړل؟ موږ دا وکړو چې تا ته خو مې وویلې چې موږ سره 2 کوټې وو 3 کسان پکې وو جی او دغه سړی ما راکوز کړو او هغوی ته مې حواله کړو. هغوی هغه ولدار ما له ټینګه غېږه راکړه او سړي موشي بېل کړي او ټینګه غېږه بېل شي. جی دا غېږه چې ټینګه ولې دا د مینې غېږ ده. جی ها دا تاسو له د انډیا دا چې ما سړی ورکړو آرمي له دغه ورکړو بیا ما سره غېږ چې میلاوله نو ما سره د مینې غېږ میلاو کړه. جی ډېر د زړه نه سره نو زه هغه ته زه ډېر زیات خوښ شوم. هغه چې دی پیشي زما وشوه نو بیا یې ده ته مه وایي چې دا مال ده چللی چې دا زه به یو سره مال دې سړو غوښه نه خوړلې او خوراک به ورسره یا موجود وي یا به ورسره نه وي. خوراک یو 5 میاشتې وشوې نو هغه ویلې چې تا نه قربان شه خو ما پې کور ته وشړی که دا ما سمدارو نو هغه ما ته ویل چې دا به څه طریقې ته پاس کوې ما طریقه ما راځي خو ته یې ما ته راپات کړه. خو دا خبره چې نر پرې واته چې نر پرې وځي ماښام چې ته یې ما ته راورسې بیا بل خو که نه لکه مې دروازګۍ دا دی چې ته یې ما ته راورسې نو ما ته یې مال راورسو خو داسې په ډډه راورسو او دغه ځای کې 2 کوټې وو او کوټو کې مې بند کړو چې نور پرېوتو نو 2 کسان را سره شو او موږ لاړو هغه یار راولو د انډیا پوجي لور انډیا والا اولدار لور راما د انډیا پوجي لور انډیا پوجي لور راما چې ورلم ما چې دا خبره ده چې دا کار به مال خامخا کوي بیا چې ګوره ما په کور ته وشړی ما چې خدای زموږ هغه لاس نشته هېڅ به نه کېږي ویل دا به غولو کې په لارې به غولو کې دا به ما په کور ته وشړی ما دا خدای نه بخښي. نو بیا چې دی سړی مې راولېږو او په دغه ځای باندې دا ځای د کور نه لاندې په دغه ځای 1 کیلومیټر په سایډ کیلومیټر مې په شاشه مې داسې ولېږل او ما ډبل زر کوئ دغه مه کوئ په چوکۍ وهئ او تنګري ته ویلې چې ما دا ګپلو مونږ ګپلو سګرټ څکو او ته ځان لږ ګرم کا هغه یې کلوز کو هغه په سینتري خپل کلوز کو او ما دا 2 فوټ به پاتې شو نو چې څنګه هغه مال زیاته ورسو نو سړی مال راغی چې مال پاک سړی مال راغی
بیا دوا کوه چې دا بېګاره واوره ونه شي مال واوره به ولې کېږي واوره به ولې کېږي چې شپه شوه که نه نو داسې واوره راښکته شوه چې څه غرونه غرونه پرېوتل چې څه بوی شو که نه کونټۍ به واخیستله کونټۍ ټټ 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 دغه ځای پر ورغلم او آباد مې ته وکړو آباد مې ته وکړه یعنې غېږ یې ورکړې غېږ یې ورکړه سګرېټ یې یا خنداګانې او ګپې مې ولګولې د انډیا والا پوځي سره د جنګ په دوران کې ډزبند کوله شوې وه د هغې چې دی بیا ما چې مال پات کړو نو ما میجر صاحب ته ټلیفون وکړو دا ما چا پاسه دا چا ځای واستو بیا زه خو نه یم خبر ما دا ولدار ښایسته ګل چې تا دا مال یې پیسې راکړې وه زه هغه ولدار خبرې کوم بیا دا یې څنګه را پاس کړو ما دا ما کار څنګه په جهاد کې مې درکړه دا ما پاس کړو ها بیا دا تا را پاس ما چا را پاس کړو پوه شوې ما ته یې ویل چې څه خبرې ما ته ټلیفون کوه چې څه کار یې ما ته میجر سره ته ویلې حیران پاتې ما ته غوښې ولېږلې ما ته غوښې ولېږلې خوراکونه مې ولېږل بس اولدار سره مې ګپ شپ شوه اولدار ما ته دا ټول خوړ وښودو چې دې کې موږ مینسونه لګولي دي وی ته دې طرف ته څوک نه پرېږدي دې خوا به پرېږدي او داسې به نه پرېږدي ما ته هغه اولدار ټول علاقه وښودله هر بوټي ته راته ووایه چې جنګ ختم شولو نو زمونږ د دې علاقې تاسو سره څومره خلک او څومره زمونږ د علاقې او تاسو سره نږدې څومره شهادت یې خو تا ته یم د خوجوست دغه د شوقدر خوجوست هلکان ما سره ډېر وو ابراهیم صوبهدار را سره و شازر را سره و ابراهیم صوبهدار نه تکړه سړی نه و ښه تکړه و ما ته معلوم دی اوس مړ دی خدای دې وبخي او ما سره یو ځای بوټی شوی یم او ما سره کشمیر ته م تللی و هغه کې ایک شک شوبه نه وه او شازر هم را سره و د خوجوست والا را سره و دغه لاندې کلي والا شاجي کورن هلکان را سره و اویل نامه د خدای دې وبخي اویل پېژنې بې هغه هم را سره و هغه هم نو تا ته یم بس بل راته ده ووایه چې جنګ تیر شولو او دغه خبره هم دا ده چې کلي کې به هم درنه څوک نه خبر او کله کلي ته راغلی او د جنګ نه غازي راغلی نو بیا په کلي کې د خلکو څه دغه و د خوشحالۍ حل نو څه به ته تاسو خو به د مړ ژوندي پته نه یو خبره دې نه زه مخکې کوم جی بیا دا ماته را یاده کړه چې کوم حضراتونه شپږ میاشتې او پنځه میاشتې او خلکو یې مړه دي او څوک ژوندي نیولي دي او ټیک په لومړۍ شپه پېښ شوی و هغوی نه ټوله دنیا خبر وه او د غوښې دیګ یې منلې او د غټ دومره بوټۍ پرې کړې وه او دیګ یې پاک کړی ته موږ باندې کړی او ویلې مړ دي موږ چې ما سره اتلس کسان وو نفرینه ګاډه وړه شوه دې مې افسران راته ویلې چې دغه ځای کې زموږ نه امنیشن پاتې شوی دی او تاسو یې وګورئ چې هندوانو دغه پوځیانو وړی دی که نه دی د انډیا پوځیانو نو موږ ویلې چې ښه موږ به وګورو چې موږ پسې داسې لس منټې تېرېدله موږ پسې د پاکستان پوځیان راغله دغه ځای ته لاړ شئ او زموږ نه هتیار پاتې شوی دی امنیشن پاتې شوی دی او هغه تاسو وګورئ شته او که نه شته کوي ځان ته یې راوالی دوکه وه چې د تروان شو تېر شو که نه نو پاکستان فوج دغه راپسې راغی پاکستان پوځیان خو موږ هم د فوج والا ارمي والا راپسې روان چې موږ ته څنګه رالو او موږ ته یې دغه شو نو موږ ته یې بدر شروع کړو ویلې آگے جاؤ پیان چور کا بچہ پیچھے مت دیکھو آگے جاؤ درو ته نه یم په دغه وخت کې موږ ګډوډ شو چې ګډوډ شو ماشین مم کېښود دفتر یې نه ښکایي ډډ ډزې به مو کوي بسترې به پرېښې وتښتېده به یو سر ته وختلو او موږ پسې روانو چې موږ پسې روانو سامان پاتې کېدو او هر شی دې پاتې کېدو خو هر شی په خپل ځان باندې چې سر ته وختل که نه نو موږ یې ایثار کړو موږ
د انډیا والا رسار کو انډیا آرمی والا د انډیا والا مونږه نور مونږ اوچت دیو مخکې مونږ چې تلي نو خرابېدلو هغه کې مونږ درې کسه شهیدان شو یو د کوټ حوالدار یو بل سپی زمونږ او یو فوجي و دا درې کسه ما ته د شي لکه زمونږ کوټه او دا دی دا ما ته شپږ میاشتې بعد تاسو شپږ میاشتې بعد پنځه میاشتې شپږ چې کور ته راورسېدی څه سچویشن کور ته راورسېدم نو ما ته ویلې ما ټوپک راواله موږ ټول په جګړه کې بېلارې راغلي دا څه شي نه دا ډېرې نه دښمنۍ نه چې مخکې راته څوک ناست صاحب دا راته ووایې چې خپل کور ته راورسېدی او تاسو خپل کور ته راغلی نو چا خو په دا خبره کوله چې شهید شوی دی چا ویل چې نه د انډیا په جیل کې دی او چا به څه خبره کوله نو ستاسو درونو ستاسو د کور والا ستاسو د بچو څه دغه او ستاسو د خویندو درونو څه دغه هغه خبر راته مونږ دا ته چې رالم که نه نو زما بچي نو دا مشر لور مې ووه او انور کال نه غریب غاړه ناست و او انور سره چې دغه چیلم بیا سکاوه کړ او په دغه ټایم کې پې زه ورنوتم او دغه ماشومه جلۍ شوې وه 5 میاشتې شوې وې دغه 3 میاشتې شوې وې دغه په کې جنګ ته د تلو نه وروسته شوې وروسته زه لاړم ما سره په کور میرانشاه کې بیا واپس شو بیا لاړم کشمیر ته 5 میاشتې مې تېرې کړه 5 ماشاءالله چې رالم دا شوی وه وای خوشحاله شوې یو ګپې شپې شوې وای دیګونه منو دی دیګونه نو پاکستان د هغه نه کم نو خو مونږ نفري بنګال ته تللې وه په دې ما تاسو پوه شئ چې زمونږ نفري مونږ چې ښایسته ګل ماما ډېرې ښایسته خبرې وشوې ښایسته ګل ماما ډېر خوږ سړی دی دې سره وروستو د علاقې حوالې سره هم یو پروګرام کوو اوس اجازت درنه علم ډېره مهرباني خوشحاله و آباد اوسئ الله هم ډېر خوشحاله کړه او تاسو د خلکو مهرباني شکریا هم ادا کړئ بیا به انشاءالله بل ټایم ګپ لګو کیمرې ته وګورئ او شکریا ادا کړئ شکریا ډېره مهرباني